هغه دا دی کم خلک چې قرباني کوي دای دپاره یو اهم حکم هغه دا دی کم سړی قرباني کوي او د ذوالحجې 10 ورځې دا داخل شي لکه سبا مثال داخلیږي نو ګورئ خپل ویښته او خپل نوکونه دا به نه کټ کوئ. حدیث د مسلم کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى هلال ذی الحجه چا چې د ذوالحجې میاشت ولیدله واراد ان یضحی او دای ارادې چې زه قرباني وکم فلا یاخذ من شعره ولا من اظفاره نو خپل ویښته او خپل نوکونه د هغې څه شی ناخلي. بعض روایت کې څه راغلي فلا یاخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا د خپل نوکونه او د خپل ویښتونه د هېڅ شی نه هلي دی نه کټ کوي. راجع قول په بنیاد باندې دا واجب دی دا پرېښودل لازم دی دا کټ کول ناروا دي. چا کټ لو نو ټیک ده قربانۍ ته نقصان نه رسي قرباني وشو خو لیکن په دې عمل باندې ګناهګار دی ګناهګار شو. دا یو فایده پکې هم یاد لرئ یو سړی دی د هغه د قربانۍ وس ته رسیږي او د په خپله خوښه واجب پې نه دي ګورئ په خپله خوښه باندې د نورو خلکو د موافقت په وجه باندې ویښته پرېښودل او دارنګې خپل نوکونه یې پرېښودل دته به الله د قربانۍ ثواب ورکړي. دا په صحیح حدیث کې راغی نبی صلی الله علیه وسلم یو سړي ته ویله امرت بیوم الاضحی ما ته حکم شوی دی د لوی اختر د ورځې عیدا جعله الله لهذه الامه چې دا اختر دی او الله د دې امت دپاره ګرځولی دی چې په دې کې د قرباني وکړی شي. نو یو سړي ویل دغه سړي ویل چې ان لم اجد الا منیحة انثى افاضحي بها نو که زه بیا نه مونم او څه سوالي یو چیلې زما سراسۍ او هغه له چا راکلي نو په هغې قرباني وکړم چې هغه له به پیسې ورکړم. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه نه هغه به نه راکې ولکن لیکن ته په دغه ورځو کې ویښته میښته نه کټ کې نوکونه به نه کټ کې نو چې ذوالحجې ورځ کله د له اختر ورځ راله نو تاخذ من شعرک وتقلم اظفارک نو خپل نوکونه به کټ کې خپل ویښته به چې کوم دی هغه کټ کې وتحلق عانتک زیر ناپ ویښته به کټ کې وتقص شاربک او خپل برید په کټ کې فذلک من تمام اضحیتک نو دا ستا پوره وضحیه شوه پوره قرباني شو ستا. یو خبره